دا د تصوف یو کتاب دی رساله قشیریه ډیر معروف او اولنی نمبر کتاب د تصوف دی کې یو صاحب تذکرہ را نقل کړی دا د حضرت معروف کرخی رحمت الله علیه د حضرت معروف کرخی رحمت الله علیه یو واقعه را نقل کړی دا هغه واقعه دا سدا چې دا د بغداد اوسیدونکو دی معروف کرخی رحمت الله علیه او د الله تعالی د نیکانو بندګانو نه رب ذوالجلال دتا خپل بندګانو کې یو لوی حصہ د ولایت او د علم ورکړی و بغداد کې اوسم د دو مزار او زیارت تا دا صاحب لیکي 70 صفحه باندې چې اوسم د مزار او زیارت تا د رب ذوالجلال مخلوق ورزي الته د الله تعالی د عظیم کلام تلاوت کوي د دو د درجات بلندور د پارم دعاګانې غواړي او د خپل حاجتونو د پاره د رب په دربار کې د په وسیله باندې دعاګانې غواړي دومره لوی شخصیت دا تیر شوی او دا د حضرت علی ابن موسی رضا رحمت الله علیه دا شاګرد دی وې د چې کله وصال وشو نو حضرت حسین رحمت الله تعالی علیه په خوب کې وکړو تپوسی کیوں کہ اے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تاثر اللہ تعالیٰ سے سلوکوں کو اللہ تعالیٰ در سر سما ملاو کا قبر کے حضرت حسین رحمت اللہ علیہ وہی دتنا میں تپوسو کو چی اللہ تعالیٰ در سر سما ملاو کا سنگ سلوک در سروں کو وہی دیرا تو فرمائل چی ماتا اللہ تعالیٰ بخشش نصیب کو وی ماتی نا تپوسو کو چستا دا تقوی او دا زہد پا وجہ باندے ستا بخششو شو کنا پا کم معاملہ باندے ستا بخششو شو وی دی وی چنا اللہ تعالی زما تقوی او زہد باندے نا بلکہ دا حضرت ابن سماک رحمت اللہ علیہ نصیحت کرو ماغا نصیحت قبول کرو نو ماتے دا نصیحت پا قبلولو باندے بخشش نصیب کرو ویسے نصیحت در تکڑے وی اگر آتا ہوئی چھ فقر اختیار کا عاجزی اختیار کا انکساری اختیار کا چھ کلتا فقر اختیار کی نو دا فقر و عاجزی و انکساری دا رب خوخی نو چھ ماغی اختیار کنو رب راتا پاگی بجبان دے بخشش و مغفرت نصیب نو دی وی ماوت تپوسو کو چې دا غدا نصیحت خلق ما ته مو کا کنه دا اصل نصیحت در پکړو نو حضرت معروف کرخی راته وای چې دا ابن سماک رحمت الله علیه نصیحت داسې و چې زه یو ورځ د کوفه په بازار باندې تیرېدم وای چې مې کته یو کس ولاړ دی او خلکو ته نصیحت کوي او دا کس نوم دی ابن سماک رحمت الله علیه وای چې زورغم زم ودرېدم چې دا نصیحت او وصیت او دا تقریر زم ور وای چې زورغم وای هغه خلکو ته تقریر او واعظ او نصیحت کولو وای ورتوای چې کم کس د الله تعالی د طرف نه توجه واړولا اللہ تعالیٰ دا طرف نے توجہ بل خواتا واڑولا نو اللہ تعالیٰ دا طرف تا دا رحمت توجہ لگے او بیائی او فرمائل چکم انسان ہر کار کی اللہ تعالیٰ تا توجہ کی نو اللہ تعالیٰ طول رحمتنا غا طرف تا متوجہ او بیائی او فرمائل چکم انسان کلا کلا اللہ تعالیٰ تا متوجہ کی گی نو دا اللہ تعالی رحمتم کل کل دتا متوجہ کی گی وی ما چکل دا ابن سماک دا بیان وورے دو جسوک اللہ تعالی تا نمتوجہ کی گی پا یو کارکن اللہ تعالی رحمتم ورطا نمتوجہ کی گی سوک چی اللہ تعالی تا پا ہر کار کی متوجہ کی گی اللہ تعالی رحمتنا ہر کل دتا متوجہ گی اور سوک چی کل کلا اللہ تعالی تا متوجہ شی
نو رب ذوالجلال رحمتم کله کله دته متوجه شي وای ما چې د ابن سماک دا تقریر واورېدو وای دې زما په زړه کې یو اثر پیدا کو او هغه اثر چې پیدا کو وای ما به هر یو کار کې الله تعالی ته توجه کوله نو دا الله تعالی رحمت به ما طرف ته متوجه کېدو وای زما دا معامله داسې روانه وه وای ما د نور چا سره هم کار نو با چې څه معاملات به هغې کې به ما الله طرف ته توجه کوله د الله رحمت به ما طرف ته توجه کوله وای صرف د یو خپل استاذ د حضرت علی ابن موسی رضا رحمت الله علیه دربار ته او درسګاه ته او مدرسې ته او خانقاه ته بتلم د خپل استاد او د پیر صاحب تپوس به مې کولو نور مې د چا سره هم څه کار نه خو چې کله زما وصال وشو الله تعالی ته زما دا عادت چې هر یو کار کې به زه الله تعالی ته متوجه کېدم وایي دا الله تعالی ته دومره محبوب و چې کله زما قبر کې اوله شپه وه وی رب ذوالجلال زما چې کوم زندگی دنیا کې تیره وه رب ذوالجلال د دغه ابن سماک رحمت الله علیه وصیت چې ما قبول کړو رب ذوالجلال ته دومره محبوب و چې د دې د خاطر رب ذوالجلال زما بخشش کو ما سره ښه سلوک وکړو نو رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو له ښه صفات راکړي او رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو د ښو اخلاقو مجسمې وګرځوي رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو له اول ماته بیا تاسو ته په دې مختصر شو خبرو باندې پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او رب ذوالجلال دې بیا مونږ او تاسو ټولو له د نیک عمل او د ښو صفاتو د ښو اخلاقو